بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الطہارات، یہ کتاب ہے صفائیوں اور پاکیوں کے متعلق۔ پاکیہ صفائیہ، طہارات طہارت ان کی جمع ہے، اور یہ جمع کا وزن اس لیے لایا نہ کہ صفائی صرف ایک قسم کی نہیں ہوتی، پاکی نہ مختلف قسم کی پاکیہ ہے۔ کپڑوں کا پاک کرنا، بدن کا پاک کرنا، پھر بدن کا حدث اصغر سے پاک کرنا، حدث اکبر سے پاک کرنا، تو یہ کیا ہے، مختلف اقسام ہے نا، اس لیے جمع لایا۔ کتاب الطہارات، کتاب الطہارات دا کتاب دا په بیان دی طہاراتو کې مختلف صفایان دي، پاکیان دي کنه، دي کې ظاهري صفایي مراد د صحیح شوه، او دین علاوه د کومه شرعي صفایي او پاکی د ځان ته شی دی. یو خو پاکی وي کنه چې ځان پاک چې مونږ او داس کولی شي، عبادت کولی شي، یو صفایي وي. صفایي خو دلته چې اوس ګند اوبو سره ولمبېږي په ظاهره خو ته صافه شمرلی شي، خو مونځ خو دې نه کېږي که نه. دلته اوبه دي، بلټۍ کې دي، بلټۍ کې د نجاست واچو، دې سره ته صفا کېږي ظاهره باندې، ښه صافه سوتره یې، صابون په ځان وایي، شیمپو، خو مونځ خو دې نه کېږي که نه، ځکه چې دا سی شو نجس و. صافه خو شوې لکه پاک نه شول، یو پاک شی وي. ښه پاکي او صفایي کې دا فرق دی. قال الله تعالی، دا داسې ویلی شي چې هذا کتاب طهارت، کتاب طهارات هذا، دا پکې اسانې خبرې دي بس. قال الله تعالی، الله تعالی فرمایي. مصنف صاحب څه دا کله کله آیتونه هم رړي، ښه د کتاب او د باب په شروع کې، او کله کله حدیثونه وغیره عام انداز کې خبرې کوي. ورته وایي قال الله تعالی، الله تعالی دا ارشاد دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم الى آخره الآیه. یعنی دا آیت، یعنی اقرأ الآیه، دا آیت وایا. الله تعالی څه فرمایي؟ ایماندارو، یعنی مسلمانانو ته حکم کوي، اذا قمتم الى الصلاة، کله چې منځ ته ودرېږئ. ودرېدل خو تېنه نه دي مراد کنه، چې منځ ته ودرېږي بس بیا څه که هغه ټیم کې اودس وکړه، چې ودرېدي بیا خو اودسونه نه کېږي. معنی ده چې اذا قمتم الى الصلاة څه معنی ده؟ لاندې ورسره لیکلي که نه، د بین سطور وګورئ لکیرو منځ کې، ای اذا اردتم الصلاة، چې کله د منځه اراده وکړئ، نو بیا ورته څه کوئ؟ ځان تیار کوئ، صفایي سترهیي پاکي حاصله کوئ. او دا به کله کوئ د صفایي سترهیي؟ وانتم محدثونه دلته به ولیکي که نه، چې کله تاسو بې اودس وئ، کوله نه پاک سترهیي، نه بیا خو پکې نشته که نه اودس کول. چې کله منځه دپاره تاسو اراده وکړئ، فغسلوا وجوهکم، مخونه مو وینځئ، همداسې ته لاسونه مو وینځئ که نه، او خپې وینځئ، او سرونه مسحه کوئ. ښه اوس ته مخ ته ښایي که نه چې په اودسه کې کم کم شیان فرض دي. اوس ته هغه ښایي. په د قرآن کریم کې 4 فرض بیان شوي دي که نه، لاسونه وینځل، خپې وینځل، او مخ وینځل، او 4م شی سر د مسحه کول. اوس همدا خبره ښایي. ففرض الطهارت، د طهارت ولا چې کم فرض شیان دي، ښه که نه، د اودسه طهارت صغرا دي ته ویلی شي. غسل الاعضاء الثلاثه، د درو اعضا، د درو اندامونو وینځل دي، 3 به پکې وینځي. و مسح الرأس، 4م شی پکې سر دی، دا به مسحه کوي. بهذا النص، د پاسه آیت چې تیر شو که نه، دا د دینه ثابت او حدیثونو ناسي. خو دلته کې ویلي که نه چې فغسلوا وجوهکم، د غسل یلی چې شي ته چې تاسو ووینځئ، مخونه د شیان مې غسل کوي. یو غسل وي، ښه که نه، د غین باندې چې پیش وی که نه، بیا چې سړی جنوب شي که نه، ولمبېږي، یا خیز نه ښځه لمبي، یا نفاس نه، هغه ته غسل ویلی شي. ده زبر سره ویلی شي غسل، دی معنی د وینځل. خو دې ته منخې والغسل هو الاسالة، دا د اوبو بهول تل شي، اوبه په د بدن باندې څه اوبه یی دي تل شي. او بل لپس کې فمسحوا راغلی که نه، وامسحوا برؤوسکم، مسح چې شتلی شي. مسح معنی ده که نه چې شي باندې لاس تیر کې، ښه د لاس تی لوند وي، یا شی ټول لوند نه کې، صرف لږ لږ لندوالی ورسیږي. والمسح هو الاصابة، هغه دې تیلی شي چې د اوبو ورسې، هغه قطرې پکې نه وي، لاندې لیکلي که نه بدون التقاطر، چې څاڅي تېنه نه اوڅه کېږي. خو دې چې د مخ به کم ځای پر قرآن کې خو دا حکم دی که نه چې تاسو مخونه ووینځئ. کوم ځای پرې ووینځو؟ صرف پوز د ووینځي، د سره اودس کېږي که نه کېږي؟ یا صرف د خې طرف ووینځو، د سره اودس کېږي که نه کېږي؟ یا د ګز طرف ووینځو؟ نه، دلته وایي چې ګوره مخ چې شته ویلی شي. مخ دې ته ویلی شي چې کله چاته مخ ورواړی که نه، نه بیا د مخ څه ده، دا ټول سړی ګوري، ښه که نه، نه دې ته چې نه شي مواجهې نه راوتلی، د لفظ ځکه ورته وجه ونیول شي. صحیح ده. الوحد الوجه، د مخ ولا چې کم حد دی په وینځله کې، چې کم ځای نه وینځي، کم ځای پرې. من قصواص الشعر، د پاسه د ویښتو شین کېدلې ځای نه ونیسه، الی اسفل الذقن، د زنې لاندې پورې. قصاصه ویل شي د لپس، ها که نه، قصواص قصاص ویل شي. صحیح ده.
چې کم ځای نه ویښته سره شنه شي دي په ټنډې باندې داسې تیلی شي ده دې ځای نه به سر وینځي الی اسفل الذقن تر لاندې د زنې پورې د زنې کې لاندې که خیال هم وي د کمر ډوکي سره ځي دغو ځایه پورې ورسوي بس دا خو څه شول دا د اوږدوالي وله حد شولو که نه په پلنوالي باندې شه د و الی شحمتي الاذنین او د غوږونو کم ځای پورې پیڅکۍ پورې د کمې پیڅۍ دي که نه دغو ځای پورې شکل نرمو پورې غوږونو پورې دغو ځای پورې وینځل او دغه ځایونه به وینځي ټول که نه د ولې لأن المواجهة تقع بهذه الجمله ځکه چې شاته مخ څه ورړی مواجهه کوي مخامخ شي چا سره خو دا په دې ټول طرف باندې کېږي که نه که ته داسې چې سړي خو خپله سترګې غړولې نو تا ته ورته صرف دا یو رخسار شولو د بل خو نه شو که نه یا همدا شی ته چې څه وکړل هغو نه دې سر ورجوت کو ټنډه دې ورجوته کړله سترګې تا ته چوګنې چې دې ما ته یې مخ رجوت کو بلکې چې سترګې رجوتې کړي ټنډه د چې مخ دې تیلی شي چې د کله چاته مخ ورمخه کړي که نه نو دې معنا دا چې د دوو غوږونو نه ونیسه او د ټنډې نه ونیسه تر زنې پورې دا ځای چې کله ور وښی دې تیلی شي مخ ښکاره کول وهو مشتق منها د وجه لپس شي نه وتلی دغې مواجهې نه وتلی دي د مشتق منه اشتقاق شوی دی ښه د مخ وله خبره ذکر که دویم شی پکې چې د لسونو وینځل ښه چې لسونه وینځه دا به کم ځای پورې وینځي لسونو نه مراد صرف د لسونو نه دي بلکې تر څنګلو پورې او خپې به وینځي صرف خپې ته نه دي بلکې تر خنګرو پورې وینځي ښه دا په غسل کې داخل دي وزو ته وایي والمرفقان د څنګلې دي والکعبان کهنیه اور ټخنې یدخلان فی الغسل دا په وینځلې کې داخل دي دا به وینځي عندنا دا زمونږ مذهب دی خلافا لزفر رحم الله امام زفر سوی چې نه دا وینځل پکې نشته اصل کې هغه وایي که نه چې یو غایه وي بل مغیه وي غایه دي تیلی شي چې د کم ځای پورې د شی وي ښه که نه د مغیه چې شتل شي د کم ځای نه شروع کېږي صحیح ده نه دی چې د غایه په مغیه کې نه د داخله اوس د لاس ته وینځي که نه لاس نه ته شروع شوي دا خو مغیه شوه که نه در څنګله ښه شوله غایت شو دې ځای ختمېږي نه هغه چې د کم شی نه ویل شي دیزې پرې ووینځه خو دیزې پرې که دوه خورکې ما هغه کوه که نه تا ته چې ویلي چېرې دغې بارې نه تر هغې بارې پورې لوړ شه مانه دغه باره خورکې داخله ښه بله باره ورکې نه د داخله صحیح ده یعنې هغې بارې ته بیا ما ورکې نوازه صحیح ده چو ته ویل څه دی پرځي نه اخ پرځي پرې کایه ووایه دی مانه دا شوه که نه څه بل پرځي وله دا باره سې دا خو به نه ټکایې که نه سې دا خورکې نه د داخله هغو د شی ته استدلال کوي او هغوی یې چې ګوره د روژې په بارې کې راغلي که نه چې یتیم الصیام الی الليل تاسو د روژه پوره کوئ تر شپې پورې دې معنی دا چې سبعین به روژه نیسئ که نه خو د ورځ پکې ټوله داخله شوه که نه د شپه خو پکې نه ده داخله الی الليل څنګه ماښام شي روژه ختموه نه د شی چې د څنګلې پکې نه داخلې مونږ وتې چې نه دلته کې خبره داسې نه ده خبرې ته غوږ نیول پکار دی هغه دی چې د غایت په دوه قسمه ده ښه که نه کله کله غایت دې دپاره راځي که نه چې دا وروسته والا شی څه دی دا پکې ختم شي ساقط شي وغورځوي ځکه که چیرې دغه شانتې ته ونه کې د ټول شی بیا پکې دخیلېږي تا ته چیرې دي پرځي نخ پرځي پرې وکړه که نه نه که چیرې هغه باره پکې نه وه که نه خو بیا د بل پرځي خو بیا سره ټچ کېدو بیا خو دوه پرځي نه وو که نه چې د منځ والا بارو بسې بیا خو غټ پلن پرځي ته نه جوړېدو که نه دې دپاره دا غایت استعمالیږي او یو غایت دې دپاره یې که نه چې د حکم اوږد کوي هغه ځای پورې صحیح ده نه دلته کې چې د کومه خبره کړې چې تاسو مرفقین او کعبین پکې ووینځئ د دې دپاره ده چې دا غایت شي دپاره د مد الحکم دپاره د هغه دپاره د اسقاط ماورا دپاره د صحیح ده مد الحکم دپاره نه ده اوس ته همدا خبره ښایي وهو یقول امام زفر صاحب وایي ان الغایته دا غایت چې کوم دي کوم ځای باندې شاید څه ختمیږي ته غایت نه ویل شي لا تدخل تحت المغیه دا مغیه کې نه داخل مغیه هغې ته ویل شي کوم ځای نه شروع شي کاللیل لکه د شپې ته تاسو وګورئ که نه په باب صوم د روژې په باب کې روژې په بیان کې شپه نه دخیلېږي په روژې کې ولنه مونږ وتې چې نه داسې خبره ده ان هذه الغایته دلته چې د خنګرو نه ویلي دي که نه او د څنګلو نه چې دا وینځئ دا یو داسې غایت دی که نه چې لاسقاط ماوراءه د وروسته شي سکت فونې دپاره ده که چېرې داسې نه ویلې که نه ستاسو لاس ووینځئ د څنګلی ورکې نه وښیلې بیا خو به د مټ پرې وینځلو که نه همدا شی ته ویلو چې خپې وینځه فغسلو ارجلکم خپې دې وینځه خنګرې پکې ته نه کې داخل نو بیا خو در پاسه پتونه پرې به دې ځان وینځلو د خنګرې پکې ځکه راوړو که نه چې دا نور وینځل درته څه شي ختم شي دې دپاره د لاسقاط چې ختم شي وی غورځوي ماوراءه د وروسته وله شی اذ لولاها که دغه خنګرې پکې را نه ولې که نه او د څنګلې پکې را نه ولې دا غایت پکې را نه ولې که نه لستوعبت الوظیفة الکل نه د وظیفه خو په د ټول شي باندې اخته شي لستوعبت راګیر به کي الوظیفة د وظیفه وظیفه څه دی اودس کول دي که نه او د شي وینځل دي الکل ټول اندام به دله راګیر کي
خاطا چې د روژې ولا مثال مونږ ته راکړی دی که نه چې وګورې هلته خو غیا پکې نه ده داخله مونږ ته چې روژې ولا خبره ځان ته ده او دلته د اوداسه ولا خبره ځان ته دلته کې غایت اسقاط دپاره نه دی بلکې غایت مد الحکم دپاره ده یو شی اوږد کې صحیح شوه غایت په دوه قسمه شوي تل شي غایت اسقاط بل ته شي شي غایت المد و په باب الصوم او د روژې ولا خبره چې تا کړې ده لمد الحکم الیها هلته خو ده حکم وګت کول دی الیها تر غایته پرې غایت دلته کې شپه ده که نه د روژه تر اوږده که چې روژه به نیسې نیسې سبعین ونیسه نیسې ماسپښین رالو بیا مازدیګر رالو بیا شپه راله بس اوس ختم هلته به نه نیسې د شپه پکې نه دنه کېږي اذ الاسم یطلق علی الامساک ساتن ځکه چې د شپې پرې که موږ دا خبره اوږده نه کړو که نه نو چې یو ساعت چې ته د خوله بند کړي دي تا روژې نه ویل شي خو شرعي روژه چې شته ویلی شي چې د سبعین ونیسې تر مغربه پورې اذ الاسم د روژې مطلق نوم چې دی که نه یطلق علی الامساک ساتن دا خو چې ته یو منټ خوله بند کړي دي دا روژه ویل شي خو دا روژه خو نه شوه که نه شرعي روژه مونږ مراد اخلو خوځې تی چې د خنګره څه ته ویل شي کعب نه کم کعب مراد دی اوس چې والکعب د کعب چې دی که نه هو العزم الناتی د هغې اډوکي ته ویلی شي الناتی چې د پاسه رختلی دی ښه که نه هو الصحیح خو همدا صحیح خبره ده ومنه الکاعب اندینه کاعب راوتلی دی کاعب هغې ښځې ته ویلی شي که نه چې د شیانې راوخیجېږي خاوس ګوره کې دې کې ګوره العزم النتی نه د منځ ولا ډوکه نه د مراد ښه که نه د خپې بنې العزم النتی هغې ډوکې دل شي د سیډونو کې د خنګرې څه دي ته ویلی شي دا خبرې خې ته وخیله کنه مخ په باره کې ته وضاحت وکړو څنګه او خپو په باره کې اوس مخ ته شي په سر ولا خبره باز څلورم شي پکې شه دی او داسې کې فرض شي سر دی وزته چې والمبروز فی مسح الراس زمونږ مذهب مطابق د سر کې چې فرض مقدار دی کنه شدی بنه به ته مسح کیا چې د مقدار الناسیه د ټنډې برابر مقدار تو ستنډې بنې لاس کې دی کنه د ټنډ زمو یو چاپک یو لاس برابر ده چې څالور ورې دا ټنډه کې کنه دینه مخ جوړیږي سار اتینه جوړیږي دا سار باندې لاس کې دوه څالور ورې کنه سر به ورکې رپټی کی نو ربع د سر څه د دومره به ته مسح کوي ربع د سر چې شته شي یو لاس برابر وي کنه او دا د ټنډې برابر ځای دی والمفروض فرض مقدار په مسح الراس په سر کې مقدار الناس د ټنډې برابر دی وهو ربع راس دینه څلورم حصہ د سر جوړیږي لا ما لوجه د دین الامام نه دی وجنه رواه المغیرة بن شعبه مغیره صاحب د حدیث بیان کړی دی ان النبي صلی الله علیه وسلم اتا صبات قوم چې پیغمبر سمې پیری کې دا قوم ول چې کمزې کې ډیری پراته وکنه کوړي الترالو قضای حاجت د پاره فبال التکی وړو کې حاجتو کو وتوزع به او د سکو ومسح على ناسیته چې کله د سر مسح کوله کنه د ټنډې مقدار برابر مسح وکړه او خفیها نه بده مزوبن مسح وکړه خوځ دي چې ګوره دلته کې قرآن کې رغلی کنه چې ومسح برؤسکم سر باندې د مسح وکړه اوس څومره مسح وکړه دا خو مجمله خبره کنه ته خو نه پېږي څومره مسح وکړه نه دا خو مجمله خبره لنډه پنډه د مختصره ته پې نه پوهېږي نه دلته حدیث رالو حدیث د وضاحت وکړو د مجمل شي تفصیلي دی ته وښودو اوس همدا چې والکتاب مجمل کتاب کې خو مختصر لنډه خبره بیان د فلتحق بیانا به نه د حدیث چې پاسه دی که نه د به دې دپاره بیان وګرځي به د زمونږ مذهب دی چې څلورم حصه د سر به مسح کوي که دا دې ونه کړه بیا دې مسح نه کېږي د زمونږ دا خبره غوره ده او دا د امام شفیع صاحب خلاف هم دلیل شولو امام شفیع صاحب چې درو ویښتو باندې ته مسح کوه دلته کې د سر مسح رغلی که نه او زیات نه زیات شوي هغه درې وي نه درې ویښته ډېر دي بس امام مالک صاحب چې نه دلته رغلی چې ومسح برؤسکم سر هم مسح وکړه نو سر یې ویلې د سر نه خو ټول سر مراد دغه داسې نه دی ویل چې نیم سر وکې وکړه ټول سر وکې څومره وکړه چې شی کله مطلق ذکر شي نو ټول مراد خستلی شي نه دا خبره هم صحیح نه درسي شوه اوس هم دا خبره کوي وهو حجت زمونږ د پاسه خبره دلیل دی خلاف د چا علی شفیع امام شفیع خلاف هغه څه وایي په تقدیر هغه اندازه لګولې د مسح په ثلاث شعرات ای چې درې ویښته برابر وعلى مالک د امام مالک خلاف هم دلیل دی فی اشتراط الاستیعاب هغه په سر کې د استیعاب شرط لګي استیعاب معنی د ټول سره مسح کول وفي بعض الروايات په ځینې روایت کې راځي قدره بعض اصحابنا زمونږ د علما مذهب څه دي دو مقدار لګولې دي که نه بثلاث اصابع الید د لاس درو ګوتو برابر نه د لاس ولا درې ګوتې څه دي که دومره مسخ دي وکړه دا صحیح ده ولې ځکه چې د لاس کې د درې ګوتې ډېرې دي که نه ډېر شي باندې خلک اکتفا کوي لانها اکثر ما هو الاصل ځکه چې دا اکثره حصہ جوړیږي د اصل فی آلت المسخ د مسخ په آله کې د سر باندې مسخ چې سره کوي لاس سره کوي د لاس چې شوله اسم اعلی شو دي دپاره دي په ذرې سره ته کوي دا چې شولو دا د
اودس ولا فرض شیان د خود صحیح شو کنه چې دا شیان په اودس کې څه دي دا فرض دي او زه ته مخ ته سنت شیان خای چې په اودس کې سنت شیان کم دي اوس ته دا خای قال مخ ته مصنف رحمت الله علیه دا فرض پسې د سنت بیان کې په اودس کې خو واجب شیان نشته کنه نه فرمای و سنن الطهارت دا اودس طهارت نه دلته کې اودس مراد دي سي دا وړو کې اودس یعنی وړه پاکی تینا مراد دا غټ غسل نه دی مراد وسنن الطهارت د اودس ول چې کم سنت شین دی غاده د دې سره غوښ نمبر 1 غسل الیدین قبل ادخالهما الاناء غسل الیدین لسنه بوینځي کله اذا المتوضی چې کله یو سړی اودس من نومه د خوب نه روښ شو دلته متوضی ویل دي چې مخکې اودس خوبواله شو اودس یو کنه خو چې روښ شو بیا خو اودس کوي کنه نوزز د پر زوري د شوال ویل سنو وینځي کده سینو انزل بیا د خلاف سنت خبره لازمی کې غسل الیدین د لسونو بیز تر کم ځای پرې مړوندونو پرې کله وینځي قبل ادخالهما الاناء مخکې دینه چې لاس داخل کې لوخي ته یعنی لوخي ته ول لسونو نه چي اول دی وینځي غنه بعد کبه بکې چي دا کله وکي اذا استيقظ چې کله را بیدار شي رويخ شي المتوضي او د سکون کې سړی دا منه د چې مخکې نه او دا سوخه کنه او دا چې د خوب نه را پاتې دوه کنه او دا خینشته معنی شه د المتوضي نه او دس کونکا د خدای اسم فاعل صيغه ده کنه او مونږ ویل چې اسم فاعل کې د مضارع ولا معنی شته د نه حال او استقبال دواړه معنی ورکې دي د مستقبل په معنی شوخه کنه المتوضي سمانه ده او دس کونکي سره شي مخ ته او دس غواړي من نومي چې کله د خوب نه را پاسي او دا خبره شرط نه ثابت ده حدیث نه ثابت ولا وګوره لقوله عليه السلام پیغمبر علی السلام ویلي دي اذا استيقظ احدكم چې کله تاسو کې کسره پاسيږي من نومه د خوب نه من منامه فلا يغمسن يده في الاناء لوخي ته د لاس نه کې ډوب حتى يغسلها ثلاث نول درې ځلې وینځي او وجه ده په انه لا يدري دي ته څه پته شته اين باتت يده چې د لاس کم ځای کې شپه تیر کړی ده معنا د سه مخصوص اعضاء ته کلاسي لګولې یا پلیتې په خخه شي ولئن اليد او د خطګور د لاس شي کم دي کنه آلت التطهير د پکې او د سپي او ذریعہ د دې په ذریعہ سره سړی ځان سپکې کنه اوس پر چا خو په خپې باندې ځان نه دی وینځل کنه پوزي خلی سره خو ځان نشي سپکولې لا سره سپکولې شي نه پته سن البدايه بتنظیفها نه اول سنت د سړی د لاس سپاکی پته سن یا پته سن د سنت البدايه شروع دی وکړل شي بتنظیفها اول د لاس پاکی وهذا الغسل او د لاس وینځل تر کم ځای پر دی ال الرسغ تر مړوندونو پورې ده او دې پر ډیره د حق نه لوقوع الکفایت به په دې باندې اکتفا کی په تنظیفي په صفائی کې ایک نمبر سنت می نمبر دو نمبر سنت شری قال فرمایي چې کله سړی اودس کوي کنه په شروع دی اودس کې بسم الله وایي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله والخلا بسم الله دې صرف ویل شي مطلقاً وتسمیه الله تعالی او بل بسم الله والابتداء الوضوء په اودس شروع کې دم سنت تلقول علیه السلام پیغمبر اسلام فرمای لا وضو ادا اکثر یو دس نشته لمن لم یسمع سوق بسم الله نه وای دینه خو ظواهر حضرت داخلي کنه سره او دس نه کیږي زموږ مزه شته شیدلته کې لا وضو کې لا نفي دي کمال دنه پورا او د سینه کې نیمګړه شو والمراد به دل ته مقصد د نفي الفضیلت چې فضیلت ته به نه اصلي کلمه اونوي والاصح دل ته خلاف سنت کې ذکر کړی د خو بهتره خبر او صحیح خبره شته ده صاحب هدايه خو صاحب ترجیح ته کنه خبر د ترجیح ورکول شي حدیثونو ته او شی ولا صح صحیح خبره ده انها مستحبه چې بسم الله المستحب دي سنت نه ده وان سماها في الكتاب اگر چې مختصر القدوري کې دي تسویل دي سنت وی کتاب نشه مراد دلته کې مختصر القدوري لاندې لیکلي کنه خوای چې ويسمي قبل الاستنجاء هم نشي دا کول شي استنجاء نه مخکې بسم الله ویل شي کله عورت نه کول او شوي وبعده الاستنجاء نه بعدم سړی بسم الله ویل شي خو هو الصحيح عمدا غوره صحیح خبره ده دو شو دریم نمبر سنت شي شدي وسواک مسواک مغل مسواک وهل پخلی کې غخونه صفا کول دم سنت طریقه ده لانه عليه السلام ځکه چې پیغمبر اسلام وکنه کان یواظب عليه هغه په مسواک باندې مشواله کولو وعند فقد کبه سړی سره مسواک نه وی کنه انه يعالج بالاصبع بغوت سره د خلیص په کی خا يعالج من کوي بالاصبع بغوت سره کمی غوت سره انګشت شهادت د شهادت ولغوت څه ده د سره بکې سبابین او تل شلی انه عليه السلام فعل كذلك پیغمبر علیہ السلام هم د سیکړی دي ورپسې بل سنت شدی والمزمز والاستنشاق خلی ته وبچول کلی کرنا والاستنشاق پوزی ته وبچول ناک می پانی کیا کرنا چاڑنا ڈالنا
دا کول لأن النبي علیه السلام ځکه پیغمبر سلام چې فعلهما هغه د خولې او پوزې دواړې ته اوبه چولې علی المواظبة همیشه نه مراد چې کله کله به پرېږدول وکیفیتهم د دې طریقه څه ده طریقه ده د ایمزمز ثلاثا چې درې ورې د خولې ته اوبه واچوي غړغړا کې دي ووهي یأخذ لكل مرة ماء جدیدا زمونږ مذهب مطابق هر مزمزي د پاره خولې کنګالولې د پاره به نوي اوبه را اخلي صحیح د دې سره ډېره صفایي کېږي ثم یستنشق بیا به پوزې ته اوبه وخیږي بیا چې پوزې ته اوبه راوخیږي که نه بیا ترېنه ښه جاړ کې د تمیزي له پش ورکړي که نه دې ته به استنصار ویل شي سی سره لیکل شي کذلک همدا شي ته دې کې هو المحکیو دا شیان ثابت دي روایت کړي شوي دي محکیو منه حکایت کړي شوي دي بیان کړي شوي دي د چانه من وضوئه صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شیان ثابت دي او حکایت شوي دي بل سنت شری په ودسه کې و مسح الاذنین د غوګونو مسح کول غوګونه به مسح کی د غوګونو مسح کول څه طریقه ده د سببه د انګشت شهادت څه ده د غوګونو کې دلته کې دا کنه دلته وړي وړي لاري جوړي لختي شان دي دلته د سکیګ د غوګو لسروي چې د سیماخو الاذن تیل شي کنه دي پر د غوته راوړي اغه نه بعد په کچنه غوته پکې نه باسي کس ګرد مرید د بتنه صافه شي به د غټه غوته څه د غوګونو ورچینی سیټ طرف څخه د باهر ته د دې پیراتیر کی او سنت دا سنت بما الراس خودی د پر نه یو بمره خلخه کنه د سر نه د مسخه وک کنه کم یو په زیاتی پات شي د سره د سړیو کی خلاف للشافعي رحم الله امام شافعي سیو د خلاف کوي څنګه خلاف کوي امام شافعي سیو سوال غواړي هغه وای کنه چې د غوګونو لپاره سړی مسخه کوي کنه سوره د غوګونو د سوره مسخه کوي دا په نه یو بو سره کوي د لپاره بنوي او بر اخلي او دلیل دانس لقول علیه السلام الاذنان من الراس شي خلاف للشافعي بل موږ د پر دلیل شته د لقول علیه السلام چې د موږ د پر دلیل لخوا امام شافعي صاحب وسن یی سن یو بر اخلي کنه موږ ته چې نه یو بر خستل ضرورت نشته ځکه پیغمبر سمیلی دي لقول علیه السلام الاذنان د غوګونه شدي من الراس د په سر کې داخل دي سر کې داخل دي خدا معنی خو نشي د غوګونه سر کې دي په خپې کې نه دي راشنه شوي او په لسونو کې نه دي اخته په مخ کې نه دي نه دلته خلقت نه بیني پیغمبر خو د خلقت بینول لپاره نه رغل شي د شانو حقیقت خو حکم بیانول لپاره پیغمبر رغلی نو ول مراد دلته کې مقصد شدید حدیث نه بیان الحکم حکم بیانول غواړي دون الخلقت پیدائش او خلقت خو نه بیني پیغمبر سمیل شي د غوګونه د سر نه دي د معنی چې د غوګونه سر پرې خاختي معنی چې د سر ولکم یو بس دي ماغنه به د غوګونه ولا مسخه کیږي نه یو به ولا مره اخلا حقال مخته و مسله د سنت طریقه د خدا د نرانو د پاره د کنه چې وتخلیل اللحیه په ګیره کې شکل خلال کول دا چې د سنت طریقه د معنی چې د سي غنه ګیرې کنه چې ښه غنوي هغه کې به اسی خلال کې هغه ته خو بور کو زول ضروري نه دي کنه چې ډیره غني چمړه پکې نشي کېدلې او کمی کې چمړه کتل شي خو باسي وچ کې وبره صحیح او خلال پکې وکي لانه عليه لان النبي عليه السلام امره جبريل عليه السلام بذلك پیغمبر اسلام ته جبريل عليه السلام د دې حکم کړی چې خلال وکي وقيل زن علماء وايي کنه چې هو سنت عند ابي يوسف رحمه الله امام سی په نسبت د شد د سنت طریقه د سره شو کی د ګيري ولا مغاو کی خلالو کی خلال من لاندې نه پکې شکی وبره واخلې دسی پکې تیرې کی جائز عند ابي حنيفه و محمد امام محمد او د امام ابو حنیفه په نسبت شد د جائز د نسایبین په نسبت نه چا په نسبت طرفین په نسبت لأن السنه ذکر سنت دي تیر شي کنه اکمال الفرض ست د فرض پره کې په محلي په خپل ځای کې لکه اوس ګورې کنه د مخ چې شته مخ وینځل خو فرض کنه د سره غیر شپیر د غوګونو وینځل سره مخ پوره کیږي کنه او سره خو پوره والی وشي نه د سنت دي ته پر دي کنه چې د کم فرض زیات کنه د خه مکمل شي خه بالکل پوره شي نه په محل کې پوره کې و داخل ليس بمحل محل الفرض کم شي چې داخل وي کنه داخل نشه مراد نه داخل لخ د غیر کې نه سړونه سدي ليس بمحل الفرض دا خو د فرض ځای نه دي کنه فرض ځای چې شته لشي دا مخول کوم حدود دي کنه دا فرض ځای چې د ګیرو کومه کیړی ویلاندې یم د شته خو دي خګړم اختلال دا په فرض ځای کې نه کنه ځکه دي سره فرض نه پوره کیږي بل سنت شری وتخلیل الاصابع د غوتو خلال کول غوتو خلال څه منه د خپل غوتی دي کنه شکل او دس کې د کچنی غوتی نو نسخي طرفنه دا بچ کې د خی خپي ولا بچو کې لاندې نه بغوت تر وخت د غس لاس د چاپ لاس یی ولا کچنی غوتی سروال به د خی خپي ولا لاندې نه کچنی غوتی نه لګه شي غټي غوتی پري بیا بچ کې
بیا به هغه نه بعد د غټې ګوتې نه لګیا شي د بلې ګچې خپې وله به چې شوه کې خلال وکړي همداسې ته د لسونو ولا کولی شي لسونو کې ګوتې په یو بل کې دنه که دواړه یا د یوه لاس سره یې وکړه وتخلیل الاصوابع د ګوتو خلال کول لقول علیه السلام پیغمبر علیه السلام فرمیلی دي خللوا اصوابعکم په اودسه کې مې د ګوتې څه کوئ خلال کوئ داسې نه چې دنه وچ ځای پاتې شي ځکه چې وچ ځای پاتې شي بیا خو اور وله رسي که نه اور به یې دله وسوځي کوي لا تتخلل هدي دپاره چې پکې نانوځي نارو جهنم د جهنم اور ولانه بلد دا وجه کنه چې اکمال الفرض په محله دلته د فرض پوره کول دي په خپل ځای کې فرض شه د لاس وینځل خو فرض دي کنه چې ته مسخه خلال وکړي دي سره د ځای پوره کو څنګه دی پوره کو چې کسه وړ ځای پکې نشي پاتې خپې وینځل شه دي فرض دي کنه په دې کې د غوتو خلال دی کو نه شکو دی فرض ځای دی شکو پوره کو خدیره برابر کو بل پکې چې دا وتکرار الغسل الى الثلاث درې وری وینځل د هر اندام په ودسه کې دا سنت طریقه د سیوا د مسح نه مسح یو ځل ده سمانه لاس دی وری وینځو کنه څنګهلو پرې دواړه لسونه مخ دی وری وینځو خپې دی وری وینځي دي سره ما ودس کېږي خو کامل سنت طریقه شه د چې درې وری هله عضو وینځي نور یو وری وینځل شه دی جایزه طریقه د دوه وری وینځل یا پسې ښه طریقه د درې وری به سنت پوره شي وتکرار الغسل درې وری وینځل الى ثلاث تردرو پر لئن النبي عليه السلام توزع مره یو پر کې پیغمبر سمودس کړو کنه یو ځلې د اندمونه انځل د دې لپاره چې څوک د سیونه چې لکه درې وری ضروری ده وقال بيوي چې هاذا وضوء د یو د سیو د ست کنه د یو وری انځل د خو ضروری دي کنه ځکه کدا دی اون کړو به خو سره ودس کی کنه کنه لا يقبل الله تعالی الصلاه الا به دین باغر علی منزنه قبلې نه قبلې معنی نه صحیح کیږي همدا چې ته پیغمبر سمې پرې کې ودس کړی به دوه ځلې اندمونه انځلي وتوضا مرتين دوه وری انځلي وقلب چې هاذا وضوء دا د هغه کسانو او د سوي کنه چې مې یضاعف الله له الاجر مرتين شاته خدای پاک ډبل اجر ورکی وتوزع ثلاثه به پیغمبر سم درې وری اندمونه انځلي به ویل چې وقاله هذا وضوء د زما او د ستنه کامل او د وضوء الانبیاء من قبل من مخکې پیغمبرانو هم د سیادس کولو درې وری وینځل خو سنت شولو کنه کایو سړی دا خیال وکړي چې درې وری باندې کار نشي لکه سالور وری وکا او پکې ثواب نیت ولري کنه نه بیا دا څه شولو ظلم شولو صحیح ده کنه ځکه چې دا خود سي غني لکه غوټه په دې درې باندې کار نه چلېږي یا د درونه کم کی کنه په دینت باندې چې پرې دا مړه درې ورنه د سنت په دوه باندې کار چلېږي بیا د څه شولو ناقص شولو ښه کنه سره د ظلم وکړلو سم دا خبره کې په منزاد علی هذا که کم سړی د غدرونه پاسه زیاتې وکړو و او نقص یا پکې کامیره واستلو فقد تعدى ندی سړی تجاوز وکړو فمن زاد سره د تعدى لفظ لګي فمن زاد کچا زیاتوالی وکړو فقد تعدى تجاوز وکړو کنه او مختصي او نقص یا کمیو کې دونه نو د ششلو وظلم دي سړی کامیو کو په سنت کې کنه نقصان کو ثواب هم کم شو او نور نقصان وکړو او دغه د هغه چا په باره کې دي دا وعید کنه ار سړی په باره کې نه دی سړی دوه وري شیان وینځي کنه دی او د سکی کې د ظلم نشته دی کې تجاوز نشته مقصد دا ده کنه چې د دوه وري سنتونه غني د درې وري سنتونه غني ځکه زیاتې وکي یو چې د درې وري پکې نشته بس دوه وري وینځه د شته کې دا وی کنه به د خانه ده دا وعید به د هغه چا د پاره شو والوعید دلته کې د پیغمبر سم چې کوم وعید دمکی ور کړی د کنه دا د هغه چې د پرد لعدم رؤیته سنتا چې د دوه دور یا درې دورې سنت اون غني ال د وحید دی هغه د پاره